نو گورنرانو ته یو څو خبرې نصیحت یې ورته کړی نصیحت یو خبره دا ده چې تاسو کله گورنران شئ د هغې نه پس به تاسو قیمتي کپړې نه اچوئ ورته گورنر شو که نه قیمتي نرۍ کپړې به نه اچئ ډبلې کپړې به اچئ چې څوک دا ونه وایي چې په دې گورنرۍ کې خو ډېرې مزې دي قیمتي کپړې اچولي دي او څوک ارمان ونه کړي چې وګوره دې دومره قیمتي کپړې اچولي دي او ما نه دي اچولي نو تاسو به همیشه د عامو خلکو په شان د کپړې اچوئ او دویم دا نصیحت یې ورته کړی و چې تاسو به په قیمتي اسونو باندې سورلي نه کوئ ورته وایي قیمتي اسونو باندې به سورلي نه کوئ دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل گورنرانو ته نصیحت دی او دا قانون او دا قاعده هم ده چې کوم سړی د ملک یا د علاقې مشر جوړ شي دی به قیمتي څیزونه نه اپناوي دی به قیمتي سورلو په سفرونه نه کوي چې نور مسلمانان ورته سپک ښکاري او د نورو مسلمانانو زړه کې ارمان پیدا کېږي چې دا وګوره دا گورنر دی دا دومره لګیا دی مزو کې ګرځي دومره قیمتي لباسونه اچوي دومره قیمتي ده لکه دا اوس موږ خفه شو په دې باندې دومره بجټ یې زیات کړلو او دومره لکه او 10 لکه او 27 او 28 لکه د فلاني تنخوا شوه او پټرول هم ورله فري دي ګاډي هم ورله فري دي کورونه هم ورله فري دي علاج او معالجه هم ورله فري ده هر یو شی ورله فري دی جي د کوم مزدور چې 800 روپۍ مزدوري ده د ورځې 1000 روپۍ ګټي او هم کله یو کله نه د هغه پټرول باندې ټیکس ورکوي پټرول خو پرې ده د هغه د پاسه ټیکس ورکوي د هغه د بجلۍ د بل دغه حل دی د هغه د کور د رینټ دغه حل دی د هغه د ګیس د هغه د علاج معالجې لپاره په سرکاري هسپتالونو کې ډیکې د هغه بېزتیانې دا ټول ته وګوره او تنخواه څومره ده چې ډېر زور شي 20 یا 50 زره د میاشتې تنخواه ده د مزدور سړي 20-25 هزار د میاشتې تنخواه ده او د چا چې 30 لاک تنخواه ده او د چا چې 50 لاک تنخواه ده هغې دپاره بجلي فري هغې دپاره ګیس فري هغې دپاره ډریوران ګاډي پټرول هر یو شی د هغه دپاره فري دا څه الټو غوندې کې قانون دی الټا یقینو که انګریز ملکونه وګوره د حضرت عمر په طریقه باندې روان دي په انګریز ملکونو کې چې کوم سړی بېروزګاره وي حکومت به ورله تنخواه ورکوي د میاشتې وظیفه ورته وایي دا وظیفه به له ورکوي چې کوم ماشوم پیدا شو د سرکاري طرف نه د هغې وظیفه مقرره ده د هغې تعلیم فري دی کومه پورې چې د ده کاروبار نشته کومه پورې د ده نوکري نه ده لګېدلې دله به حکومت پیسې ورکوي دا هغوی لګیا دي زمونږ د مسلمانانو طریقه هغوی اختیار کړې ده او موږ د ظلم انتها زمونږ چې یو ایم پی ای او ایم ایل ای خالي جوړ شي هغه دپاره 10 12 ګاډي سرکاري 10 12 15 کسان د هغه سره ګرځي سرکاري تنخواه اخلي او چې گورنر را روان دی او کمشنر را روان دی نو پوره ورځ دپاره روډ بند دی جي په دې روډ باندې به څوک نه تېرېږي 50 کسان پولیس والا په لور باندې ولاړ دي ګاډي نه پرې دي ولې صاحب را روان دی دا څه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ټوله شپه یوازې ګرځېدو کله به ورسره یو غلام و کله به یوازې بس نه پروټوکول شته د ورځې به ورپسې روان و بازار ته به لاړو نه ټوپکمار شته نه ګاډی شته نه اس شته هېڅ هم نشته ایک یوازې روان دی جي مصر والا واقع تاسو اورېدلې چې په کومو کپړو کې روان دی کمی کپڑے چولی دی او اس باندې اوخ باندې هغه وخت غلام به رسول کو چې نمبر ستا دی او زدا نشم برداشت کولی چې قیامت پر ورځ الله رب العزت دربار کې مجرم جوړ شمه دا نشم برداشت کولی او عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ دا وځي گورنر په هغه وخت هغه ورته قیمتي کپڑے راوړي چې دا کپڑے واچوه تاسو سره به غټ خلک ملاقاتونه کوي او ستا په کپړو کې پیوندونه لګېدلي دي هغه ورته وایي دا د بیت المال کپړې دي دا زه نه اچوم ورته وایي دا زما ذاتي نه دي دا زما ذاتي پیسو باندې نه دي ستا ذاتي پیسو باندې دا د بیت المال د مسلمانانو باندې دا واپس کېده نه اچوم همدغه زما کپړې ښه دي تاریخ کتابونه لیکلي دي چې څومره عیسایان به راتلل عیسایان ملاقات دپاره
او د حضرت عمر کپړو ته به کتل چې په دې کې پیوندونه لګېدلي دي ډېر خلک د مسلمانېدل چې دا دومره انصاف والا سړی دی چې د چا د نوم نه موږ یېرېدو ناس په مدینه کې دی موږ په شام کې یېرېدو موږ چې دی په مصر کې یېرېدو د چا د نوم نه او هغه داسې ساده سړی دی دومره انصاف کوونکی دی بس دا صحیح سړی دی دا خلک الله مسلمانان نو خپل هغې ته موږ ګورو جړا راشي او هغه زندګي ته موږ ګورو نو یقین وکړه جړا راشي چې هغه خلکو څنګه زندګي تېره کړې وه گورنر ته وایي قیمتي اسمان مې به سورلي نه کې او بله گورنر ته وایي د چا دعوت به نه قبلې ورته وایي اوهو سبحان الله د چا دعوت به نه قبلې کوم دعوت چې سپېشلې تا دپاره کړی عام واده دی عام خیرات دی خلک ځي ته ولاړ شي چې کوم خیرات تا دپاره دی چې تا نه بغیر چې ته نه ځې دی نه کوي دا د چا دعوت ماوت به نه قبلې ورته وایي تا لپاره تا خلک دعوت څه لپاره کوي چې وروسته بیا تا نه دا رشوت دی دا رشوت دی وروسته تا نه ستا کارونه درنه واخلي شفارس یې درته بیا وکړي ذاتي به د چا دعوت نه قبلې بل تا له چې څوک ډالۍ راوړي ګفټ راوړي تحفه د چا تحفې به نه قبلې ورته وایي الله ولې چې کله ګورنر راوي او کور کې ناست وي دا د چا ډالۍ یوړه دا د چا دعوتونه کول ولې خلک کوي د منسټرانو له خلک ولې دعوت یې کوي د امپیګانو له خلک ولې دعوت یې کوي چې دا زما احسان په ده واړېږي چې سبا زما کار کوي کوم دعوت چې په دې نیت باندې وي دله پته ده چې دا دعوت د دوی لپاره حرام دی دا دعوت دوی لپاره قبول جایز نه دي